دوستانو نن د 2025 میلادي کال د جون د میاشتې 24مه نیټه ده او سحر دی او زه تاسو ته دا خبره در کوم چې د اوس نه تقریبا 2 غنټې مخکې د اسرائیل او د ایران او د امریکای ترمنځ جنگ بندي وشوه. ډېره د خوشحالۍ خبره ده او په کار دی چې موږ د هرکلي وکړو ځکه چې موږ په سیمه کې جنګونه نه غواړو او ټولې مسلې په کار دی چې د مذاکراتو او خبرو اترو له لارې هوارې شي. د دې کریډټ که موږ د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ له ورکو نو ښه به وي ځکه چې بده به نه وي ځکه چې هغه داسې سفارتکاري وکړه چې لومبی د ایران په اټومي تنصیباتو باندې داسې حمله وکړي چې ایران د هغې نه مخکې خبر کړ چې زه ستا په اټومي تنصیباتو باندې حملې کوم خو ته ځان سنبال کړه چې ستا پوره تاوان ونه شي. بیا د هغې په بدل کې هغوی له ایران له اجازت ورکړه چې تاسو د امریکې په اډه کې په قطر کې یا په بحرین کې چې کومې اډې دي په هغې باندې تاسو حملې کولی شئ. نو ایران مخکې امریکا خبر کړه چې موږ په دغې اډو باندې حمله کول غواړو. بیا امریکې دغه اډې ټولې خالي کړې او په هغې باندې 14 میزایل ورویشتل چې 14 پکې په هوا کې تباه شو او یو میزایل هغوی پرېښوده ځکه چې هغه په رنوې باندې پرېوته او څه تاوان یې نه کو. نو د امریکې په اډو باندې چې په قطر کې یا په بحرین کې یا په نورو ځایونو کې کومې حملې شوي دي نو هیڅ تاوان یې نه دی کړی. هغه صرف یو شرط و د ایران چې پوره شو چې لکه موږ هم امریکې له جواب ورکړ او امریکې چې کومې حملې په اټومي تنصیباتو د ایران کړې وې نو امریکې هم د نتنیاهو د خوشحالولو لپاره دغه حملې کړې وې ځکه چې د هغې نه مخکې ایران ته ویلو چې تاسو خپل ټول سامان او لوازمات او خلک د دې ځای نه وباسئ موږ په دې باندې حملې کوو. نو مطلب یې دا و چې زه د نتنیاهو به څه مخ په لاړو شي دېخوا د ټرمپ هم مخ په لاړو شو دېخوا د ایران د حکومت هم مخ په لاړو شو او د هغې نه پس بیا د سفارتکارۍ په نتیجه کې چې په دې کې د پاکستان فیلډ مارشل سید عاصم منیر د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د روس صدر پوټین د چین حکومت دوی په ډېر زبردست کردار ادا کړ او د دغې سفارتکارۍ په نتیجه کې د اسرائیل او د ایران ترمنځ جنګ بندي وشوه. 6 غنټې وشوې 12 غنټې به نورم روانې او چې 40 غنټې تیرې شي نو دا بیا په ښه جنګ بندي شي. نو لهذا تر اوسه پورې تر دا وخته چې زه تاسو سره خبرې کوم تقریبا څه د پاسه 8 بجې دي د سهار په پاکستان کې نو دې وخت کې خو کامیابه جنګ بندي روانه ده. 6 غنټې تیرې شوې دي او د اسرائیلو د اړخه هیڅ حمله په ایران باندې نه ده شوې. ایران به چې 12 غنټې کې هیڅ حمله په اسرائیل باندې ونه کړي نو دا به یو بل شرط پوره شي او بیا 40 غنټې پس په د دواړو ملکونو ترمنځ او د امریکې ترمنځ مکمله جنګ بندي وشي او بیا به د هغې نه پس مذاکرات شروع کیږي د امریکې او د ایران ترمنځ. نو دا ډېره ښه خبره ده او موږ یو قسم مبارکي ورکوو چې په دې کې کومو کسانو کردار ادا کړ. په دې کې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ډېر لوی کردار ادا کړ نو هغه له موږ مبارکي ورکوو. ایران له مبارکي ورکوو. په دې کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ډېر غټ کردار ادا کړ. په دې کې د پاکستان د فوج سرلښکر فیلډ مارشل سید عاصم منیر ډېر غټ کردار ادا کړ. هغه له مبارکي ورکوو. روس له مبارکي ورکوو. چین له مبارکي ورکوو او ټولې سیمې له مبارکي ورکوو چې شکر دی زموږ په ملک کې زموږ په سیمه کې چې کوم اور لګېدلی و هغه بالاخره 12 ورځې پس مړ شو او خدای دې وکړي چې زموږ په سیمه کې بیا داسې لانجې را پیدا نه شي. اوس پاکستان او هندوستان هم پکار دي چې خپلې مسلې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي ځکه چې نریندر مودي چې کوم دونه هغه هم د نتنیاهو پیښې کوي خو د هغه هم دغه حل دی دا کوم حل چې د نتنیاهو شو چې امریکې ته یې ویل چې اوس مې د لانجې نه خلاص کړه نو ډونالډ ټرمپ ولې بیا څه طریقه دغه برابر کړو بالاخره مطلب یې چې جنګ بندي یې وله وکړه ځکه چې د اسرائیل وزیر اعظم هم ورته ویل چې وروره زه خو تباه او برباد شم څه چل وکړه د لانجې نه مې خلاص کړه. نو ډونالډ ټرمپ څه لوبه برابر کړه او هغه جنګ بندي یې وله دادې وکړه. دغه شان مودي م ډونالډ ټرمپ له په خپو باندې پروت و نو هغه بیا پاکستان ته ویل چې هلکه را سړی خو دلته راځي او ټوله شپه زه خوب ته نه پرېښیم او راته جاړي جنګ بندي ورسره وکړه. پاکستان هم ورسره جنګ بندي وکړه. نو اوس مودي علم پکار دی چې هغه د مذاکراتو میز له راشي خبرو اترو ته کښیني او پاکستان سره خپلې مسلې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. ګنې بیا به د نتنیاهو په شان به بیا چغې وایي او یا مخکې چې څنګه چغې والی بیا به دغه چغې وایي. زه به هر حال ښه خبره ده او موږ به په حالاتو باندې نظر ساتو او خدای دا جنګ بندي همدغه شانتې برقرار وساتي.